تاسو د خلفای راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنهم یو قول تاسو په مخ کې پیښوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. چې انسان پر تا باندې خوشبه سبا سي د سهار په وخت کې ته د خپلو بچیانو سره ناست وې او د دوی لپاره د روزي ګټلو چوپونه او فکرونه وې. والموت ادنى من شراك نعله. ته په دې باندې خبر نه یې چې دا مرګ وتا ته د خپلو کوټو تر تڼیو لا هم زیات دی. ستا خو سوچونه او فکرونه ډېر بالا دي، د خپل اولاد دپاره، د ځان دپاره، د جایداد دپاره، لیکن مرګ تا ته دومره نږدې راغلی ده چې ستا د کوټو تر تڼیو لا هم تا ته زیات نږدې. دا د خلفاو کې د اول خلیفه چې حضرت ابوبکر صدیق ده، دا د هغه قول ده. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کفا بالمرء موتا یا عمر. اے عمر، ستا دپاره په دنیا کې تر ټولو نصیحتو بهترین نصیحت د مرګ یادښت ده چې ته د مرګ تذکره زیاته کړې. دا هغه شخصیت ده چې په دنیا کې د جنت زیری نوم باندې کړل شوی او دویم خلیفه تېر شوی. کله چې وایي خلیفه شو، د جمعې په ورځ چې د خطبه ویله، د خطبې چې کوم څادر دا اغوستی یو کوم چپنه چې وه، په هغه کې وایي 12 سپینې لګېدلې وایي، 12 دی هغې وله بله ټوټه به ورته لګېدلې. هغو دومره عارضي زندګي تېره. هغو سره به دا هم نه و چې د پلار د زوی و د لمسي چوپ و هغو در سره وهلی نه ده. ټول وخت په فکر له هغو سره د چا و د آخرت فکر یې ورسره. دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه ده. هغه فرمایي ان من نعم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا. ای عثمان، ستا دپاره تر ټولو کافي او شافي نعمت چې ده هغه دا ده چې الله تعالی ته منور په ایمان باندې ګرځولی. وان من اشغال الدنیا الطاعة مشغله. او د دنیا په مشغلو کې، د دنیا په کارو کې ستا دپاره عظیمه مشغله، عظیم کار دا دی چې الله تعالی ته مشغول په عبادت باندې ګرځولی. وان من عبر الدنیا الموت عبرت. او ستا دپاره تر ټولو عبرتناکه نصیحت چې ده هغه د مرګ تذکره. او په خلفاو کې څلورم خلیفه حضرت علی رضی الله عنه ده. هغه د دنیا د زندگی حالات بیانوي چې ای انسانه، من اعتمد على ماله، د چا چې اعتماد پر خپلو مالداري باندې سوه، پر جایداد باندې سوه، پر خو باندې سوه او خپله زندګي یې په دنیا کې مصرف کړله، د دنیا په ګټلو کې مصرف کړه، فقد خل. دی فرمایي چې دغه انسان هېڅکله هم دا دنیا نشي ډېرولی چې هر څومره کام چې ستړی کړي، لیکن هغه ځای ته نه رسېږي چې د ده حفظ دې باندې ته رسېږي. ځکه په دنیا کې دوه شیان دي چې په هغو باندې انسان نه لوړېږي. په هغو کې یو د دنیا محبت ده. د دنیا محبت چې د چا په زړه باندې نه ننوتی، هغه هېڅکله په دنیا باندې نه لوړېږي. او دویم حفظ ده، هغه د علم حفظ ده. د علم شوق چې په انسان کې پیدا شي، هغه په علم باندې عالم پر سره نه لوړېږي چې هر څومره دی یو اسلام تعالی زیات کوي، هر څومره دی کتابونه زیات کوي. نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي من اعتمد على ماله فقد قل. د چا چې اعتماد پر مال او پر جایداد باندې شو، هغه به هېڅکله د مال زیات نه. او من اعتمد على سلطانه، د چا چې اعتماد او بروسه پر باچني باندې شوه، پر وزارت باندې شو، پر ملکتوب باندې شو،
فقد ضل دغه انسان په ټول وخت لپاره سره دا خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هر سړی د کوشش ته چوکۍ کوي د باچایي او د وزارت او د ملکتوبې کوي د هغه آخر انجام څه ده او من اعتمد على علمه فقد اعتل د چا چې اعتماد پر خپل علم باندې چې زه یوازې زه پوهېږم د بل چا خبرې ته یې غوږ نه نیوی چې ما ویل هغه خبره صحیح ده لیکن زما بغیر څخه هر څه وایي څوک څه وایي هغه ټول غلط ده دغه انسان هېڅکله په هدایت باندې نشي کېدلی دا انسان به ګمراه وي او من اعتمد على عقله د چا چې اعتماد پر خپل عقل باندې شي چې تر ما وشار سړی نشته ځان سره هر چا وبولي دې ته جهد مرکب وایي فقد ضل دغه انسان هم ګمراه دی دا د حضرت علي رضی الله عنه قول لیکن من اعتمد على علم الله تعالی دا چا چې اعتماد د الله تعالی پر علم باندې شو د الله تعالی پر ذات باندې اعتماد شو پر الله تعالی باندې توکل وکړو فلا ضل ولا زل ولا اعتل هغه انسان به نه ګمراه شي په ټول وخت باندې نه به د هدایت لار ځینې ورکه شي او نه به په مال کې کمی راشي ځکه کوم کس چې د خپله زندګي و دین ته وقف کړي د ده توکل پر الله تعالی باندې وي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله تعالی وایي که چا توکل شي پر ما باندې شي د هغه دپاره یوازې زه کافي بیا الله تعالی له هغه مشکله سره